ډاکټر صاحب جی زیات کار ماشومان داسې وي چې اول ټایم کوي او ښې ټایم خرابوي بلا میډیسن هم استعمال کوي او هغې باوجود هم نه ښه کېږي نو دې باره کې ستاسو څه خیال دی لکه زیاتره ماشومان چې کوم دی نو د هغې خېټه خرابه شي اول سټارټینګ نه چې کوم ماشوم خېټه خرابه شوه خېټه خرابه شوه یا مثال هغه الټۍ شروع کړي نو एकदम هغې ته او آر اس سټارټ کوئ او آر اس پوڼۍ میلاویږي په 20 روپۍ باندې ساشې میلاویږي یا هغې دپاره چې کوم لیکوډ میلاویږي نو هغه هم ښه دي زیاتره دا ساشې چې کوم دی نو دا بیسټ دی کوم ماشوم چې خېټه خرابه شوه نو एकदम هغه ته او آر اس سټارټ کا یا الټۍ وکړي نو او آر اس سټارټ کا زیاتره ماشومان هسپتال ته بوځي یا مثال داسې کلینیک ته بوځي ډاکټر ته بوځي نو ورته میډیسن ورکړي خو او آر اس بعضې وخت کې نه میر شي یا مثال دی راوندي ور یاره په کور کې موږ سره شته نو داسې کار کوي چې څنګه ماشوم الټۍ شروع کړي یا خېټه خرابه شوه د ستوني پوله کې د مکمل نو هغې دپاره او آر اس سټارټ کړي एकदम سټارټ کوي ورته تاسو وایئ چې یاره او آر اس به څنګه سټارټ کوو نو اول خو طریقه دا ده چې د کوم ماشوم مثال د یو کال د هغه د وزن حساب سره کوي چې یو ماشوم 10 کیلو وي نو 10 سرنج اوبه چې کوم دي دا واړه سرنجونه 3 سی سی 3 ایم ایل سرنج میلاویږي نو 10 سرنج چې کوم دي دا په هغې نه راډکوه او دا هغه ته په خوله باندې دې ځای کې ورته ورکوه نو هغې سره به د هغه چې کوم دی نو کوم الټۍ چې دي کوي زیاتره زنانه وایي چې یاره ماشوم الټۍ کوي نو دا مور کوي چې دوی به خوراک بند کړي نو دوی به سیټ شي حالانکې دا خبره بالکل غلطه ده که یو ماشوم مثال الټۍ کوي او که دې ته مونږ اورلی څه نه ورکوو که چېرې او آر اس دې ته مونږ نه ورکوو نو دی نور هم خرابېږي د ده رنګ بیا رو خرابېږي بیا بالکل دې غورځېږي کټ ته لاړ شي نو کوشش تاسو داسې وکړئ چې کوم ماشوم اورلی هغه ته به تاسو او آر اس ورکوئ که راغورځوي مثال یې وایي یاره دغه خو چې څنګه مونږ ورکړو دی راغورځوي نو راغورځوي د دې به څومره راغورځوي مثال تاسو 10 سرنجې ورکړو په 10 سرنجو کې چې د 2 سرنجه هم د ده عزم شو دا نور د راغورځوي خیر دی چې څنګه الټۍ کوي نو ورپسې بیا एकदम ورکوئ که چېرې مثال خېټه خرابه شوه او د ستوني شروع کړو چې څنګه دست وکړي د هغې نه پس ورته تاسو او آر اس سټارټ کړئ بل هغې دپاره چې کوم انټي بایوټیک ډاکټر ورکړي دي نو هغه طریقې سره به هغه هم ورته ورکوئ بعضې وخت کې ډاکټر چې کوم دی نو انټي بایوټیک ورکړي یا به په کور کې میز اړیکه وایي یاره ډاکټر صاحب موږ سره په کور کې پوډري دوایي شته دي اکثر زیاتره پوډري دوایي موږ سره په کور کې شته نو تاسو کوشش کوئ چې کور کې پوډري دوایي پرته وي خو هغه د ډېر وخت زړه شوي نو تاسو چې کوم دی نو ماشوم ته اوس یو ماشوم د یو کال دی هغه ته چې کوم دی نو مثال زیاتره اکثر سیپروفلاکسین کې ورته 250 ورکړي یا 2 چمچه سره دوه ماښام خو داسې نه هغه باندې ډوز ډېر زیات های راځي چې کله های ډوز د هغه باندې رالو نو دې میډیسن استعمالوي او بیا هم د هغه خېټه خرابوي اکثر وایي ډاکټر صاحب موږ میډیسن استعمال کوو ماشوم خېټه نه سمېږي حالانکې بعضې وخت کې زنانو په کور کې چمچې غټې وي یا وړې وي نو هغه دې ته نه ګوري چې مثال دا چمچه غټه ده ولې ډاکټر کومه چمچه یاده کړې نو په دې پوډري دوایانو کې په سیفکسین سیپروفلاکسین په دې ټولو کې ماکسر کې په دې کې خپل چمچ پرتې وي نو هغه چمچ حساب سره دې ته میډیسن ورکول پکار دی د اوبو استعمال دا خبرې زنانو دپاره هم دي سړو دپاره ماشومانو دپاره ټولو دپاره خو که چېرې مثال هغه زیاته ویډیو هغه دپاره دا کوم کسان چې ډاکټر ته نشي رسېدلی لرې دي نو چې څنګه بیماري دې باندې ولګېد نو एकदम دې ته او آر اس دا سټارټ کوئ په 20 روپۍ باندې ساشې میلاویږي په 20-15 روپۍ باندې میلاویږي نو په کور کې دا 2 ریګولر کې د دې کې ایکسپایري ډیټ دې ډېر زیات وي په 20 روپۍ باندې یا په 40 روپۍ باندې 2 میلاویږي نو دا تاسو ځان سره کور کې کېدی نو دا ډېر زیات ضروري شی دی بل پیرسټامول شو پیناډال شو یا کالپال شو دا په کور کې کېښودل پکار وي فلاجیل شو یا مثال داسې کوم چې میټرونیډازول وي نو په کور کې دا کېښوده پکار وي نو زه څه ناسم مثال تاسو چې ماشوم هسپتال ته رسوئ یا مثال وي هغه هسپتال ته رسوئ د هغې نه مخکې چې کله تاسو څه ناسم ټریټمنټ کړي نو دا به درنه نه خرابېږي بله خبره ویډیو ډېر لنډ کېږي بله خبره دې کې دا ده کوم ماشوم چې خېټه خرابه شوه تاسو ته ما ووي نو مثال اوس ماښام کې خېټه خرابه شوه ډاکټر ته نشي رسوي چې موږ به سهار ځو نو د هغه ټیم نه د ماشوم ته تاسو کښېنئ دلته کښېنئ بعضې وخت کې هسپتال کې کله زموږ ډیوټي وو نو هغه ټیم کې یو ماشوم یې راوستی و سهار نه نو هغه بالکل شاک کې تللی و هغه دومره ډیهایډریشن شوی چې هغه بالکل خراب شوی ډېر زیات چې کوم ماشوم مثال اوس خېټه خرابه شوه نو هغه دپاره په مزه اوبه ورکوئ یا مثال خوراک ورته نرم ورکوئ دې پې زیاتره اکثر پې دا زنانه چې کوم وي دې پې خوراک بند کړي هغې سره غریب ډېر زیات شاک کې لټ شي ډېر زیات خراب شي نو کوشش کوئ چې دا ویډیو صدقه جاریه شیر کړئ د هغې دپاره که ځکه مثال داسې وي ملګري دې وي یاران دوستان وي هغې سره دا ویډیو شیر کړئ صدقه جاریه په دغه باندې والسلام